أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دیرشتم سلیرشتم آیات. ان کنتم فی ریب، دے کے دا قرآن اعجاز دے. قرآن یو معجز کتاب دے. عرب و بویل مشرکانو کہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا ځان جوړی. اللہ پاک چیلنج ورکو کہ چرے تاسو دا دے قرآن پا بارہ کی پا شک شبہ کی چی دا دا ځان جوړی، نو چی سنگ دے دا ځان جوړولی شی عربی دے، نو تاسو هم دقا شانت عربی دا قرآن مثل روڑے. ریب مانا شک. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرمائی پا حقیقت کے ریب دا سے تردد او وہم طویلی شی چی داغی بنیاد نوی، لگ غند سوچ فکر چی اوکی نغا شک او شبہ ختمی گی. دے وجنا قرآن پاک کے دا اہل علم نا دا ریب او دا شک نفی شوی دا. اہل علم نا اگرچہ دا اہل علم مسلمان ہم نبی. اللہ فرمائی ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. چاہتا چی کتاب ورکلی شوی دا علم و تا ورکلی شوی ناغی شک نک. اور سورت بقرہ کے میں اللہ فرمائی چی لا ریب فیہ دے کے ہے شک شبہ نشتا. اور دے کے فرمائی ان کنتم فی ریب کچرے تاسو پس تردد کیے، نو دا دے خلاصہ دا شلا چی قرآن پاک دا خپل واضح و معجزانہ دلائل پا بنا باندے دا شک شبے و دا تردد محل ندے. خو بیا هم کسوک د خپل واقفیت په وجه باندې څه شک شبه کوي، نو هغه دې ووري چې فأتوا بسورة من مثله. د دې قرآن یو مثل راوړه، د سورتونو یو سورت راوړه، سورتونو په شان. سورت څه ته وایي؟ دا قرآن پاک یو محدود حصہ چې اول او اخر لري، او د وحی په ذریعہ باندې داغی تعین شوی وی، جدا کلی شوی وی. نو ټول قرآن شریف کے یو سل سوارلس سورتون دی، سواړه دی او سلوی دی. سورت بقرہ دا ټولو نلوی سورت دی، تقریباً 2.5 سپارے.
او سورۃ الکوثر ان اعطیناک الکوثر یو کرخه دی مختصر درې آیات دي. نفعتو بسورۃ من مثله بسورتنا الف او لام وسره نشته دی د کې اشاره ده چې د ورکوټي نو ورکوټي صورت هم په دې حکم کې شامل دی. مطلب دا شو کدا قرآن فبارک استاسو دا شکی چې دا کلام الہی نه دی، پیغمبر علیہ السلام یا بل چا د ځانه جوړ کړی دی، نو د دې فیصله ډېر پاسانه کیږي. تاسو هم د قرآن پاک د سورتونو په شانته ورکوټي سورت جوړ کې راوړی، کدی کې تاسو کامیاب شوي نو تاسو ته بیا دا حق حاصل چې وایي چې قرآن پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي، ځکه چې موږ هم دغه یو سورت جوړ کړو. که تاسو د قرآن د یو ورکوټي سورت د مثل راوړو نه عاجز شولې نو بس پوه شو چې دا د الله کلام دی. نو دې کې یو بنده دام ویلی شي یاره زه نشم جوړولی، زه عاجز شم، نو ولې ټوله دنیا عاجز، بل څوک یې نشي جوړولی؟ نو خدای وایي ده که ته نشي جوړولی او بل څوک یې جوړلی شي نو هغه بل چالم دعوت ورکا. ودعوا شهداءکم، خپل شهدا هغه راوغواړئ. شهدا د شاهد جمع ده او د دې معنی حاضر دی. گواه ته شاهد ځکه وي چې د عدالت کې حاضرېږي. نو دې کې د شهدا نه مراد عام حاضرین دي چې په دې ټول جهان کې کم کم ځای کې وي د هغوی نه مدد واخله. یا د دې کې د شهدا نه مراد د دوی د بوتان وغیره دي چې دوی ول د خدای درجه ورکړي دي او دوی وایي چې د قیامت پر ورځ به زمونږ د پاره گواهی کوي. هغوی راوغواړئ او د قرآن د سورتونو یو مثل راوړئ. او دویم آیات کې د دې نه یره اورولې شوې ده که دا کار تاسو اونکه نو بیا د جهنم د سخت اور نه ځان بچ کولو دپاره تابیا وکړئ چې د هغې جهنم د اور دپاره انسانان او کاڼي خشاک دی. او د منځ کې خدای وایي چې ولن تفعلوا، تاسو بالکل دا کار نشئ کولی. کم قوم چې د اسلام او د قرآن په مخالفت کې هر قسمه کوشش کو، خپل مال جان او بچی په قربانی کول، هغوی ته یو اسانه موقع په لاس ورکړی شوه چې د قرآن د ورکوټي سورتونو مثل راوړی نو تاسو وګټله، خپل مطلب کې کامیاب شوی. او بیا دې کې یو غیرت هم ور وړاندې کړی شو، چیلنج ورکړی شو چې دا کار تاسو بالکل نشئ کولی، نه په یوازې کولی شي او نه په ګڼه کولی شي. نو دا د قرآن یو کلو معجزه ده، د پیغمبر علیہ السلام یو معجزه ده چې تمام سرکش قومونه د قرآن په مخ کې سر ښکته که چې موږ د قرآن مثل نشو راوړی. د پیغمبر علیہ السلام او د نورو پیغمبرانو معجزې، د نورو پیغمبرانو معجزې به داسې وي چې د پیغمبرانو په جن کې به وي، د هغې نه پس به لاړه دي. خو زمونږ د پیغمبر علیہ السلام معجزې هم ډېرې دي، خو دوه معجزې داسې چې تر قیامته پورې موجود دي. یو ادنا مسلمانم تمام دنیا ته چیلنج اوسم ورکولی شي، دعوه کولی شي چې زما د قرآن د سورتونو یو مختصر صورت عمره دا ټوله دنیا اوسم نشي جوړولی، چیلنج اوسم ورکولی شي. او که چا کې همت وي را میدان ته شه زمونږ د قرآن د مختصر ترین صورت عمره یو صورت جوړ کې اوسم نشي کولی. نو دا معجزه ده او تر قیامته ده. او بل
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا اللہ رسولہ دا حج په ایامو کې دا 3 جمرات دی په دې باندې په لکونو خلک 3 ورځې مسلسل کانی غورځي خو په دې ځای کې چې ترکانو ډېرې من اونلیدو هغه کانی څه شو سره د دې چې دغه ځای کې غورځېدلې کانې به بیا نه راوچتې نوې کانې به د مزدلفې نه راوړي نو هر حاجی د مزدلفه نه کم از کم 49 کانی وروړي یو کم 50 کانی پړم باندې راز یو جمره اولی په اوو کانو په دوه مرز 3 جمرات په اوو کانو لنی یویشو او په 3 مرز بیا په اوو کانو باندې ولې یویش دغه شو یویش او یویش 2 او اوو یو کم 50 نبی پیغمبر علیہ السلام فرمایل الله فرشته مقرر کړی دي چې دا چا حج قبول شو نو هغه فرشته دا هغه کانی والی او دا هغه ځنه یوسی صرف دا هغه بد نصیب خلکو کانی پاتې کیږي چې دا چا حج قبول نشو نو که فرشتو دا کانی نوړل نو په دغه ځای کې بغرونه جوړ شي د دې وړو وړو کانو نه غرونه جوړ شي نو د دې کیفیت اجانو ته معلوم دی چې موجوده وخت کې تقریبا 80 لک خلک حج کوي څخه باقاعده د ملکونو نه په سرکاري اجازت باندې راځي نه دا غوي شمار جدا وخی خو د عربو قبایل غیر چاپیره هغه د پاره خو پاسپورت او ویزا او د داخلي اجازهتونه وغیرہ نه هغه خپل وطن نه ناغیم راشي نو تقریبا 80 لک خلک راشي او هر یو حاجی 49 کانی راواخلی نو په دې 3 ورځې کې 200 کانی غورځي نو 29 کروڑ او 40 لاکھ کانی په 3 ورځې کې په دغه میدان کې په یو ځای غورځيږي نو کدا 29 کروڑ او 40 لاکھ د غنمو دانی شنوم به خدای خبر چې څومره ډیری جوړیږي او دا غټ غټ کانی وي دا څه ورکوټی ني اگر چې عالمان وته د چانه د دانه عمر یا د قجوري د اډو کې عمره خو د خلکو خپل خو خره د منیری عمر او د منیری نه غټ غټ کانیم پکې وي او څه سادهګان خو پکې نورم غټ کانی وروړي او څو کې لا پکې وړومولي نو په دغه ځای کې با په دې 3 ورځې کې د کانو غرونه جوړ شوي او کانی نشتا دا د پیغمبر علیه السلام یو معجزه ده نو یو قرآن معجزه ده تر قیامت پورې او بل دا جمرات دا کانی نو قرآن پاک یو معجز کتاب دی معجز معنا دا چې مخلوق د دې د مثل دروړو نه عاجز دی معجز عاجز کون کی دی او دا چیلنج سورل سوکاله مخ کې ورکړې شوې دي اوس هم دا چیلنج دی او قیامت پورې چیلنج دی ارچاته که څوک داسې کولی شي د قرآن د یو صورت پشان صورت روړي شي رو دی نو تمام عالم د دې مثال وروړو نه عاجز که جدید دی او که قدیم هیڅ کوم د قرآن مثل روړي نشي پیغمبر علیہ السلام په داسې ځمکه کې پیدا شو چې هغه ځمکه د علم نه خالی وه امیین ورته ویلی شي او پیغمبر علیہ السلام چې پیدا شو نو یتیم پیدا شو د پیدایش نه لږ غوندې مخکې بابا وفاتو او چې د 6 کالو شنو مور بی وفات شوه چې د 8 کالو شنو نیکه عبد المطلب وفات او بیا خپل تر ابو طالب ته پاتې شو
سکول کالج یونیورسيټي لیدلی نه دي خپل اخلاق خدای پاک ورکړل په خپل شرافت باندې په عربو کې صادق او امین او بللی شو او په خپل سلويخ کال عمر کې بهر دنیا ته سفرونه نه دي کړي د علم د پاره چې چا نزد کړه وکي د چا خیال دا نه راځي چې فلانی وطن ته علم لته او بیا راغله او د زده کړه اوس راته داغه نه وي نو ټیک سلويخ کال پس چې مخکې چې ته قلم مشوانه کاغذ تخته و غیره نه دی راغشته دا څه خپل خبره وکړي چې ټوله دنیا داغه د مثل وروړو عاجز شو نو دا څه خشته خبره چې کوي نو دا معلومیږي چې د ځان نه دا د الله د طرف نه ویل کیږي د پیغمبر علیه السلام خبره دا د الله خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هر قسمه تکلیفونه رسول او ختمولو کوشش کوي خو چې اسانه خبره وته ملو شوله چې د قران مثل وروړنو ستا مطلب او شو نو دوی د قران مثل وروړونه عاجز او دا سه خشته خبره چې د کافرو پزړه کې هم خې لګې دي دا د قران معجزه ده چې د دشمن پزړه کې هم خلګي خوان ور کوي ابو جهل ابو سفیان اخنس ابن شریق دی به د شپې راتلل د خپل کور بروتل او د پیغمبر علی السلام چې په مانځ کې کوم قران وي هغه ته به وکه خود دوی دا کافران به جدا جدا راوتل یو بل به نه خبرول پټ پټ براتل او یو ځای پټ ودرېدل بل ځای پټ ودرېدل او ټول شپه به د قران تلاوت اوریدل او سحر به واپس کېدل اتفاقا پلاره کې یو بل سره ملو شو یو بل ته بیانو که چې موږ سره راغلو یو بل ملامت کړل ودا تاسو بد کوي بیا وی چې آینده به داسې نه کوو ځکه چې د عربو عوام که خبر شي نو ټول به مسلمانان شي چې زمونږ لیډران خو د شپې قرآن اوري وګوره په دې اسلام ته قوت حاصلېږي دا کار بیا مه کوئ ټول کورونو ته لاړل بل شپې لا د هر یو پزړه کې دا خبره راپورته شوله چې هغه بل بنی راغلی او زما زړه کېږي زه خو زم پټ بلاړ شم انور سم نه دی راغلی شپې هر یو کس عمده قړه کې ویلی دي او بیا د قرآن اورېدو د پاره راغلی دي او بیا په لاره کې یو بل سره ملو شي یو بل ملامت کړل یو بل ملامت کړل نو درې مش په بیا د قرآن خوند او مزه په قلارې پرې نه خودل او مجبور شو بیا راغلی دي بیا قرآن وورېد یو بل څه چې بیا مخامخ شو اراده چې معاهده وکړو آینده به بالکل دا شکار نه کوو نه بیا چې کور ته لاړل خپل خپل کورونو ته نو سحر اخنس ابن شریق امسار اغشته ده او ابو سفیان لورغه او آیا د دې کلام په باره کې د څه خیال دی ناغدا سه پزړمات باندې د قران د حقانیت اقرار وکړه نو اخنس وته زما په خدای قسم زمام د قرای د قران حق دی بیا ابو جهل لورل او غنه ته پوسکو ویتا د محمد کلام څنګه بیا موند صلی الله علیه وسلم ابو جهل صفا خبره کوي وې زمن خاندان او عبد مناف خاندان
همیشه د پاره یو بل سره په ضد دي د قوم د مشره میدان کې دوی زمنګ نړوان دي شو منګه مقابله وکړه دوی په سخاوت کې روان دي شو منګه مقابله وکړه دوی دا ذمہوارو کارونه په خپل سر واغشتل دې کار کې منګم نه رستو کیږو ټول عربو ته پتره چې زمنګ دا دوه خاندان یو بل سره په ضد روان دي د یو بل نه مخکې کیږي په دې حالاتو کې اوس دا आवाज پورته شو چې من کې پیغمبر پیدا شو نو دا خبره ولې ومنم خو د دې مقابله نشم کولی دا خو د اسمان نه راغلي خبرې دي مقابله نشم کولی نو که په زور او که په هر طریقې دې به ترقې ته نه پرېږدم نه منم ایمان په نه راوړم نو دا د قرآن ښکارا معجزه ده چې دشمن اقرار کوي چې حق دی خو منم نه قرآن حق دی قرآن پاک کې د هیڅ قسم شک شبه گنجائش نشته دی لا ریب فیه په دې کې شک شبه نشته دی په 1995 کې د امریکې د کمپیوټر یو ماهر هغه راغی یو مسلمان چې هغه هم د کمپیوټر ماهر دی هغه ته وایي چې ستاسو د مسلمانانو ټول دین او د دین کتابونه اکثر په عربی ژبه کې دي او ټوله دنیا په عربی نه پوهېږي نو که یو داسې کمپیوټر موږ تیار کو چې هغه د عربی نه نورو ژبو ته ترجمه کوي او د عربی ژبې غلطي خولی شي او د هغې په ځای صحیح لفظ هم خولی شي نو که داسې کمپیوټر جوړ کړی شي نو ستاسو دین به په ډېره ترقي وکړي نو دې لپاره ته ما سره تعاون وکړه امریکنی کافر مسلمان ته وایي ما سره دې کې تعاون وکړه مسلمان وایي په دې امریکنی باندې سنډاخ پې خیده چې دې ما ته وایي چې داسې کمپیوټر جوړ کړه چې ستا دین په ترقي وکړي او چالاک او په چالاکۍ هغه دې ته جوړ کړه چې هغه بس وایي زه بالکل ټیک ده د دې کمپیوټر جوړولو کې زما تا سره تعاون دی وخت لګېد او کمپیوټر تیار شو عالمان او حافظان د عربی ژبې ماهرین هغه را جمع کړل او کمپیوټر یې ورته کېښوده وی تاسو دې کمپیوټر ته د ځان نه یو څو جملې د عربی ورکې او دې کمپیوټر نه تپوس وکړئ چې دا جملې د عربی د عربیت په لحاظ درست دي او که نه دي او که غلطه وي نو صحیح لفظ دی دی که بیا کم یو پکار دی چې موږ ولګو چې د عربی په معیار پوره شي عالمان کې ناستل او مختلف قسم جملې کمپیوټر ته ورکړلې او چې بٹن به اوالا نو کمپیوټر به وي دې کې فلانی قسم غلطی ده او د هغې په ځای باندې صحیح لفظ دا دی او چې کومې جملې ټیک وي دا درست دی کمپیوټر کامیاب شو مسلمانان عالمان ډیر زیات خوشاله شو چې زمونږ د عربی ژبې دپاره دا کمپیوټر ډیر کامیاب دی د عربی تصحیح کوي غلطي وباسي ټول یو بل سره مبارکباد یې ووي دې نه پس بیا د امریکني وویل کم خوښی نو دا ټول قرآن شریف به د کمپیوټر ته وخیجو وی ډیره ښه ده نو بس ټول کمپیوټر ته وخته او بیا عالمان او حافظان کینول وی د کمپیوټر کې دا لیکلي قرآن تاسو وګوره چې دې کې فرق شته چې تزور زیر پیش وغیره سره کلماتو د حروفو یو څو هفتې هغه ټول قرآن شریف د عالمانو حافظانو په کمپیوټر کې وکته
او ویل چې دا قران شریف په دې کمپیوټر کې څومره لیکلي بالکل ټیک خط لري. دینه پس امریکایي را پاسې ده و اوس د کمپیوټر نه تاسو کو چې د قران کې غلطی شته او کني شته. دغه ځای کې هغه مسلمان ماهر هغه پوه شو په جذبه کې براغه په غوسه وی ظالم او شیطان زه خو ستا په شیطانی ذهن اوس پوه شوم چې تا د عربی کمپیوټر په ما د څه دپاره جوړو دا د دې له جوړو چې په کمپیوټر دنیا ته ښیې چې په قرآن کې غلطي ده او دا شرور پورته کېده په جذبه کې راته اوس تغس پورې ورته ویلې او امریکنی شیطان مسکی مسکی کېده او کمپیوټر له ورپاسېده او د کمپیوټر بټن یې وواله. کمپیوټر له خپل هدایات ورکړو چې د قرآن کې غلطي وښیه قصدن پکې غلطي راوله خو چې د بټن وواله نو په کمپیوټر باندې ټون 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 आवाज راغی او ناګهانه په स्क्रीन باندې رالل قرآن پاک میں کل غلطیوں کی تعداد مساوی. دغه ځای کې مسلمانان عالمان حافظانو باندې لرزان راغی چې خدای کمپیوټر به څو غلطیانې په قرآن کې وسوخی من خو په خپل وکته غلطي نشته خو کمپیوټر کې اوخی نو څه به کوو. یا الله خیر. او ناګهانه مساوي ته مخامخ 000 یو څو صفر رالل چې په قرآن پاک کې بالکل غلطي نشته. وی ټولو چغه که چې نعره تکبیر او الله اکبر. او دغه ځای کې هغه امریکایي کافر چې په خپل لاس باندې کمپیوټر ته دا هدایات ورکړي چې قصدن په دې کې غلطي وخیا کمپیوټر داغه خبره ونه منه او د الله خبره ومنه چې لا ریب فیه د قرآن کې شک نشته داغه پزله سره چلو شو هغه سات مردار شو. الحمدلله چې خدای کافر مردار ک د قرآن خلاف سازش کړو. موجوده وخت کې خلکو په کمپیوټر ایمان راوړی دی چې کمپیوټر کوم شي ته صحیح وي نه بس هغه به صحیح وي. که موټر اخلي وای کمپیوټر نه تاسو کې چې د غلا خو نه دی که کمپیوټر وې د غلا دی نو ټولې دنیا را خلک دی چې دا د غلا نه دی وای کمپیوټر ویل چې دا د غلا دی. که نظر ټیسټ کوي کمپیوټر وای چې ستا نظر کې فرق دی. که د بدن مرزونه ګوري وای کمپیوټر دا څه ویلي دي. هر شی چې دی ناغه کې بس کمپیوټر او کمپیوټر. نو قرآن هم کمپیوټر ته ورغی خو کمپیوټر وی چې قرآن 100% ټیک دی لا ریب فیه. نو قرآن معجزه ده یو داسې معجزه چې د دې مثل هیڅ څوک راوړی نشي. بل یو عجیبه معجزه علامه شیخ طنطاوی جوهری الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم پدې کې یو واقعه لیکل ده وی په 13 جون 1932 کې زما ملاقات د مصر یو ادیب استاد کامل گیلانی سره وشو. وی هغه راته یو عجیبه خبره وکړه وی چې زه د امریکای یو پروفیسور دی فنکل وی دا هغه سره ما او زما او د په منځ کې د ادبي رشته د وجې نه مضبوط تعلقات وی یو ورځ د ما ته په غوږ کې ویل چې تم دا هغه خلکو نه چې قرآن ته معجزه وي د قرآن مثل څوک نشي وروړي تم دا هغه خلکو نه وی دی وینا سره د داسې یو قسم خندا وکړه او دا هغه خندا مطلب دا چې دا عقیده اس حقیقت نه لري دا اسیو غپ ته چې د پخوانه د مسلمانان یو بل ته وی چې د قرآن مثل څوک وروړي نشي دا یو غپ دی دا د خندا نه معلومه ده. وی داغه دا خیالو چې غنی ما په د داسې گزارو کو چې د دې هیڅ څوک جواب نشي کولی. وی د دې حالت ته چې موقت نو مال خندار اعلی وی ما وته ویل چې د قرآن مجید د بلاغت په باره کې د فیصله کولو د پاره ضروری خبره ده چې موږ د دې تجربه وکړو او وګورو چې آیا موږ داسې کلام جوړولی شو
نو چې تجربه وکړو نو په خپل به اندازه ولګي چې موږ د داسې کلام په جوړولو باندې قادر یو او کنه. وې دې نه وروسته ما پروفیسر فنکل ته وویل چې راځه موږ به یو قرآني تصور د عربی په الفاظو کې پیش کو، خپل به عربي الفاظ جوړو او د قرآن یو تصور پیش کو. مختلف جملې به د هغې تصور او مفهوم دپاره ولیکو چې هغې کې د قرآن هغه مفهوم موږ پیش کو، او بیا به د هغې د قرآن سره مقابله وکړو، ګورو چې قرآن هغه مفهوم او تصور د ټولو جملو نه په اعلی پیمانه ادا کړی دی او که نه. نو که قرآن مجید د هغې ټولو جملو نه هغه مفهوم او تصور په اعلی انداز کې پیش کړي وي نو دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن معجزه ده او انسانی کلام نه دی. وی هغه زما د دې رایې سره اتفاق وکړو او بیا ما هغه قلم او کاغذ را واغشته او داسې مو وی چې جهنم ډېر فراخه دی، دې دپاره یو 20 جملې به ولیکو چې هغې نه دا معلومیږي چې جهنم فراخه دی. وی هغه دې کې اتفاق وکړو، بس کېناستو هغه هم لیکل کول او ما هم لیکل کول. نو بیا هغه جملې چې برابر هم کړې نو یو بل ته م وورولې. ان جهنم واسعة جدا، جهنم ډېر فراخه دی، دا یو د عربی جمله. ان جهنم لاوسع مما تظنون، جهنم فراخه دی د هغه ټولو څیزونو نه چې ستا په خیال کې راځي. ان سعة جهنم لا يتصورها عقل انسان، د جهنم فراخي دومره چې د انسان عقل کې نه راځي. ان جهنم تسع الدنيا كلها، جهنم دومره دي چې ټوله دنیا پکې ځایږي. ان الجن والانس اذا دخلوا جهنم لتسعهم، پیریان او انسانان چې ټول جهنم ته ورشي نو پکې ځایږي. ولا تضيق بهم، تنګیږي پنا. داسې مو 20 جملې وویلې، څه پکې اوږدې وې څه لنډې وې. وی من خپل خو کوشش وکړو او د نور عبارت د پاره الفاظ را سره پاتې نشو. نو پروفیسر فنکل طرف ته ما داسې فاتحانه نظر وکړو، ته مې وکتل چې اوس به پتا باندې د قرآن مجید بلاغت ښکاره شي. وی ما ورته چې من خپل ټول کوشش وکړو د دې مفهوم د پاره خپل عبارتونه جوړ کړل. نو پروفیسر فنکل ویل قرآن مجید د دې مفهوم د پاره زمنګ نه زیات بلیغ انداز کې ویلی دي. وی ما وی چې او موږ د قرآن مجید په مقابله کې ماشومان یو. وی هغه حیران شو، تپوس یې وکړ چې قرآن مجید کې دې باره کې کومه جمله استعمال شوې ده. وی ما ورته د سورة قاف دا آیات ولسته چې الله فرمایي یوم نقول لجهنم، پکه مرض باندې چې موږ به جهنم ته ووایو هل امتلأت، آیا ډک شوې؟ تقول هل من مزید، نو جهنم به وایي چې نور شته که نه، نور هم راواچوه. هل من مزید. یوم نقول لجهنم هل امتلأت، پکه مرض چې موږ جهنم ته چې ای جهنم ډک شوې که ډک نه شوې. وتقول هل من مزید، جهنم به وایي هل من مزید، آیا نور شته؟ یعنی ډک نه یم، نور هم راواچوه. وی هغه چې دا واورې نو بس خولې وازه پاتې شوله، حیران شو. وی صدقت، نعم صدقت، بالکل تا رښتیا ویلي، رښتیا دې ویلي دي. وانا اقر لك ذلك، زه ستا د دې خبرې دپاره اقرار کوم. مغتبتا من كل قلبي، د زړه نه تا ته اقرار کوم. وی ما ورته وویل دا څه د تعجب خبره نه ده چې تا د حق اقرار وکړو، ولې چې ته یو ادیب یې او د کلام په خوبو باندې او په اهمیت باندې ښه پوهېږي. وی دا امریکنی چې و د په انګریزی کې ښه مهارت لره، په جرمنی ژبه کې ښه مهارت لره،
عبرانی او عربي ژبه کې ښه مهارت یې لره، ټول عمر یې په دې کې لګولیو. نو یې د قرآن عربیت، فصاحت او بلاغت او اختصار ولید، و اقرار یې وکړ. نو قرآن داسې کتاب دی چې د ټولې دنیا خلک د دې مثل روړی نشي، او داسې ښکلی اثر کوي چې د مدینه منورې خلکو د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې د قرآن استاد او قاری وغوسته، نو مصعب ابن عمیر ولا ورک رضی الله تعالی عنه. نو اسعد ابن ذراره په مدینه منوره کې خپل کور ورکوي، دلته د قرآن مدرسه جوړه کړي. نو چې درس د قرآن شروع شو، نو لری لری خلک راتلل. نو اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا د کلی مشرانو، او ټول خلک وتراجم شو، وې دا ناشنا سړی راغلی دی او خلک یې بېدینه کړل لرې کې. نو سعد ابن معاذ راغی، وی اورګه زه سره خبره کوم. اسعد ابن زراره ته وی دا اجنبي سړی چې تا راوستی دا خلک یې بېدینه کړه، دی لرې کا او که لرې کې نه نو ذمواري به ستا خپلی. هغه ورته ته د کلام وورا، خبرو ته غوږ کېده، که درته خراب ښکاره شو لرې به یې کړم، او که ښي نو ولې لرې کې؟ خبره دی د انصاف وکړه، ټیک شوله. سعد ابن معاذ راغی او مصعب ابن عمیر ته غوږ کېښوده چې هغه د قرآن درس کو، د قرآن اوریدل او په زړه کې وله لارې وویستې. رانږدې شو ملګري، او ستاسو دین کې خلک څنګه شامل دي؟ غسل لکه پاکې جامې واغونده، ما ته کښېنه چې د مسلمان کوه. دا د قرآن اعجاز دی چې د دې سړي په زړه کې فورا لار وویسته، دی مسلمان شو. بیا حجرې ته ورغی، اسید ابن حذیر ته ماما راشه که نه، ته هم د دې اجنبي کلام وره، په ما بل شان اثر وکړه، زړه مې بل شان شو، راځه بیا په شریکه فیصله کو. اسید ابن حذیر راغی چې غوږ یې کېښو، هغه مسلمان شو. نو قرآن داسې ښکلی کتاب دی چې د دوی په زړه کې لار وویستله، او دوی بیا هغه حجرې ته ورغله او خلکو ته وی موږ ستاسو مشران یو، او وی زمونږ فیصله به تاسو منې ویل، او وی ښه نو زمونږ د په خدای قسمي چې تاسو په دې قرآن تر کومې ایمان نه راوړې، موږ به تاسو سره نه د شپې خبرې کوو نه د ورځې. ټول قوم په یو ځل وی لا اله الا الله محمد رسول. دا د قرآن معجزه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام په شهید کولو پسې تلو، او چې کله د سورۃ طه آیاتونه وورید نو په زړه کې لارې جوړې شوې، او یې زما ما دې مسلمان کی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ له په زړه کې اثر کړی دی، او داسې نور ډېر خلک صرف د قرآن په اورېدو باندې مسلمانان شوي دي. ان کنتم فی ریب، کچره تاسو په شک کې نو فأتوا بسورة من مثله، راوړی یو سورت په مثل د دې قرآن د سورتونو. که دې باره کې څه شک شبه کوئ نو د دې مثل راوړی چې دا من جانب الله دی، او که پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی. که دې کوم شکی څه شک ترددي نو فأتوا، تاسو راوړی. قرآن پاک الله نازل کړی دی په پیغمبر علیہ السلام باندې، او دې دې کې د پیغمبر علیہ السلام د پاره نوم چې راغلی ناغه علی عبدنا دی، علی عبدنا. عبد بنده ته وی، او د یو انسان د پاره د ټولو نه زیات او کل صفت
د خپل مالک او د مولا په مخ کې پورا تابعداري او عاجزي ده. نو د پیغمبر علیه السلام په صفاتونو کې هم عبد د ټولو نه ښه صفت دی. او په قرآن مجید کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام په لفظ د عبد باندې یادول ډېرو ځایونو کې راغلي. شب معراج کې پیغمبر علیه السلام الله سره ښکلې ښکلې خبرې کړې دي. الله ته تپوس کړی دی آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله. د هر پیغمبر ځان خپل خپل لقب دی. ستا دپاره کم لقب دی خوښ دی چې یو ښکلی نوم تعلم درکم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې الہ العالمین ما ته خپل بنده ووایه زه په دې خوشحاله یم چې زه ستا بنده یم. په دې بنده لفظ باندې په دې لقب زه خوشحاله یم. الله خپل محبوب خوشحالی وی بس ته زما بنده یې. پس هر آیاتونه نازل شو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي پاکی ده غزات لرا اسرا بعبده چې خپل بنده د شپې شپې بوته د مسجد الحرام نه بوته مسجد اقصا پورې نو خپل عبد یې وته وي. ګوره د یو سړي زامن ګڼ وي خو یو زوی یې ډېر خوښي وي دا زما زوی دی نو ولې دا نور یې نه دي څه وي دا زما زوی دی نو تا زما لفظ چې وي نو نزدېکت طرف ته اشاره چې دا مې د ټولو نه دی زړه ته ډېر نږدې دی. نو دا ټول بندیان د الله بندیان دي خو چې الله وایي عبدنا زمنګ بندا نو دې کې خصوصیت طرف ته اشاره خاص بنده دی. پیغمبر علیہ السلام دا اللہ خاص بندہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کچریه تاسو پشک کې مما دا هغه قرآن نا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو بسورة من مثله پس روړی تاسو یو صورت په مثل د دې قرآن د قرآن د صورتونو په شانتي یو صورت روړی. که ورکوټي صورت وي او کلوي صورت وي خو الله وی دوی نشي روړی. سورة بنی اسرائیل کی فرمائی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لئن اجتمعت الانس والجن کہ انسانان و پیریان ټول د دې د پار راجم شي علا ان یاتوا بمثل هذا القرآن چراتګو کی په مثل د دې قرآن لا یاتون بمثله راتګ بون کی په مثل د دې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کدوی د یو بل سره مددګاران هم شي د قرآن مثل نشي وروړي. دا ټول قرآن مثل اوڑی نشي. ان یاتو بمثل هذا القرآن دا ټول قرآن دی دقه شانته بل کتاب راوړي شي وی نشي راوړي. نو ټول قرآن خو ګران دی چې مثل څوک جوړ کی نو ځکه څوک داسې تکړه وي او لس صورتونه جوړو شي نو لس دی جوړ کی. ام یقولون افتراه آیا کافران وای چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی. قل فاتوا بعشر صور مثله مفتریات
ورته ووایه چې تاسو د دې قرآن په شان لس سورتونه راوړئ جوړ شوي وادعوا من استطعتم من دون الله را وغواړئ تاسو چې څومره وس کېږي بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې لس سورته راوړئ ټول نشي لس راوړه خانو لسم نشي راوړي ځکه د بوري زوی څخه به یو خو راوړه که نه یو وړوکي صورت جوړ کا ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وی د ځانه جوړ کړی دی نو ورته ووایه چې تاسو په یو صورت راوړئ په مثل د دې وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین نشئ راوړئ وادعوا شهداءکم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين